السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العظيم. عزتمن مسلمانان ورونو، د رمضان مبارک میاش او د جمعې شپه په دې مبارکو ساعاتو کې الله جل شانه مونږ ته یو عظیم نعمت نصیب کو چې د قرآن پاک ختم مونږ په 20 رکعاتو تراویح کې وکړو. الحمدلله. دا نعمتونه د مسلمان نه علاوه د دنیا یو قوم ته هم نه دي نصیب. نن پیسه ډېره ده خو سکون قلب نشته، چین او اطمینان نشته. او په هر جماعت کې لیکن خصوصاً په دې دارالایمان کې چې څوک یو ځله مستراغلی دی لږ ساعت دپاره دلته د الله جل شانه یاد او عبادت کې حصه اخیستې ده، هغه واضح فرق محسوسوي. الحمدلله چې کوم یو پریشان حاله کس غمجن ته ډېر راغلی داسې ما سره چې کوم مخامخ شي، الله جل شانه هغوی ته یو سکون نصیب کړی دی. هغه وایي چې دلته چې زه کوم سکون محسوسوم دا ما بل ځای کې نه دی لیدلی. د هغې وجه د چا شخصیت او ذات نه دی، بلکې د الله جل شانه یاد او د الله بندگی ده په آداب سره کول. تاسو کتل الحمدلله برکتونه دې سره ختمیږي. جماعت د الله کور دی د عبادت، لیکن چې کله جماعت کې شور شغرب وي، یو طرف نه یو आवाज کړي بل طرف نه بل आवाज کړي، عین د جمع او درېدو په وخت کې او د هغې نه مخکې 2 کسه 3 کسه حلقې خبرې اترې کول، څوک په اطمینان سره 2 رکعاته مونځ نشي کولی. نو جماعت بیا هم جماعت دی او په هغې کې مونځونه کېږي، لیکن دې سره برکت ختمیږي. دغسې که چېرې مقصد د عباداتو نه نمایش شي، دې سره برکت ختمیږي. مقصد که د عبادت نه د دنیا حصول شي، دې سره برکت ختمیږي. مقصد که شهرت ریا او نمود شي، دې سره برکت څه چې اجر هم ختمیږي، هر څه وسوځي. نو الحمدلله ثم الحمدلله بغیر د څه دنیایي لالچ نه څومره موده وشوه، کلونه وشو دلته تراویح کېږي. قاري او حافظ ته پیسې نه ورکولی کېږي. الحمدلله او طریقه هم دغه ده. زه دا نه وایم چې څوک اخلي نو هغه حرامې دي. خلکو ته پکار دي چې د علماو د طلباو خیال ساتي بغیر د تړون نه. علماو ته حافظانو ته ورکوي ځکه چې دا الله جل شانه تاسو ته راستولی دی او ستاسو دین د دې سره قائم دی او دا غي عبادت هغه په تاسو باندې دی. لیکن الحمدلله ثم الحمدلله دلته کې دا لالچ په دې ځای کې دام نشته، دا چې کوم جایز دی نو دا غي برکات. دا دارالایمان جماعت چې لا نو جوړ، د دې ابتدا نه وشوي، بنیاد نو، بنیادونه کنسته کېدل خو د درېدو ځای نو. نو مونږ مخامخ کور کې زمونږ په کور کې تراویح کېدې،
هغه مرګري اوس هم شته، په دې جمع کې هم شته. کور نه متراوی شروع کړی وی او هغه زمانه کې رمضان پس ښه ګرمۍ کې، لکه څنګه چې د دې میاشتې نوم رمضان دی او رمضان په عربی ژبه کې ویل کېږي سختې ګرمۍ ته. که دا په ژمي کې هم راشي نو خوراک سکاک د سړي نسته چې نه ښکته کېږي، دا کلمې جغت شي او حرارت پیدا کوي. نو دا رمضان په ژمي کې هم ده، او هغه زمانه کې په سخت اوړي کې وه او د مرګرو نه به خولې شړقېدې. بیا د هغې نه پس دا جومات ته راووته چې کله جومات څه نسه جوړ شو او الحمدلله چې لاندې حال او تاخانه جوړ شو نو په هغې کې به تراویح کېدې. بیا دا ترتیب په منځ کې خبره کول. الحمدلله د دې ترویحه کې چې کومه خبره کېږي چې کوم نوي ملګري دي هغوی ته خو پته نشته دی، چې کوم زاړه دي نو هغوی خو پخپله په دې کې شامل دي. د دې ډېر زیات اثر وي. نن سبا انسان مصروفه دی، د هغه مازغه هم مصروفه دي، ډېر څیزونه نه قبلوي. که دې جمع کې علما ناست وي نو زما هغوی ته دا خاص دی چې تاسو خپلو مسلمانانو عوام ورونو ته خبره کوئ، درس د قرآن، درس د حدیث 15 منټه 10 منټه کوه، بس هغه په ذهن کې ښه کینی. او چې ته کله په ګنټه او 3 پاوه درس کې هغې ته څوک نشي کېناستی، او هغه عدم استفاده خو پرېږده چې فایده نه کېږي، بلکې کله شیطان د انسان په مزغو کې په زړه کې زنانۍ کناریۍ غلط خیالات د قرآن پاک د دې درس په باره کې، ځکه چې د انسان سل خبرې دي هغه سره ضروریات تړلي، نو هغې ته مې دا خاص دی چې مختصر خبره. به هر حال دې ترویحو کې 4 رکعاته چې وشي نو بیا به خبره کېده او د هغې الحمدلله ډېر ښه اثرات دي. بعضې ملګرو خو ما ته ووایي دا چې بعضې وروڼو وایي چې دا آخر کې چې کومه ترویحه ده د وترو نه مخکې د هغې هم چې څه نه څه بیانېدی، نو ما ورته وایي چې د هغې 2 وجې دي بلکې 3 دي. یو خو دا ده چې کله تراویح ختم شوې وتر ورپسې پاتې دي، نو مسله دا ده چې دې کې ترویحه نشته، د اخري 4 رکعاتو تراویح پسې او د وترو په منځ کې ترویحه ویلی کېږي آرام کولو ته، نو دې کې آرام نشته، بس دې کې بیا وترو ته پورته کېدل دي. نو دې کې چې مونږ خبره کوو دا به خبره اوږدېږي، مسلې خلاف ده. دویم دا چې ویونکي کې هم دومره زور نی دغه وخت کې، او دریم دا چې کوم وروڼه په صف کې ولاړ دي په موس کې 6 سپارې واورېدې هغوی هم تلوسئ چې مونږ زر اوس کور ته روان شو. ګنې بعضې ملګرو دا خواهش کولو چې مونږ ته دې ټولو سپارو 6 سپارې ویلی کېږي چې د هغې په باره کې خبره کېږي. په دې خبره کې دا هغه نه ده چې په دې کې د سپارو پوره خلاصه د قرآن پاک خلاصه بیانېږي. بعضې ملګري ورته دا وایي دې کې هغه نه ده، بلکې دې کې مقصد دا دی چې د نن سره زمانې سره مونږ سره مخامخ چې کوم مسائل دي په هغې کې امت مسلمه د علاقې هغوی نه کوتاهي کېږي، هغه خبرې د هغې مخې ته راشي چې په هغې باندې عمل شروع شي. او الحمدلله په دې کې چې کومې خبرې بیانېږي د قرآن کریم د آیاتو تفسیر وي، لیکن عموما هغه خبرې وي چې مسلمانان په هغې کې توجه یې نه هغه طرف ته، معاشره د رسم و رواج د وجې نه په هغې باندې د هغې عمل نشته چې په امت کې هغه بیداري پیدا شي. د دې خبرې لحاظ پکې ساتلی شوي، او دا بیا د اکابرو د لارې خلاف هم نه ده. مدینه منوره کې د اسلافو په زمانه کې تابعینو تبع تابعینو په دور کې به چې 4 رکعاته تراویح وشوې نو بیا به په هغې ترویحه کې خلکو 4 رکعاته نفل کول، بیا به 4 رکعاته تراویح وشوې نو بیا به دومره دمه کوله چې په هغې کې به ځان ته 4 رکعاته نفل کېدل.
د دې وجنا د امام مالک رحمه الله سلور امامانو کې د چا قول شلو د تراو شلو رکعات تراون کم نشته زیات شته. امام مالک رحمه الله په نږدې تراویح شپږ دیرش رکعات دي، دویم قول کې سلويخ رکعات دي. نو دا شپږ دیرش رکعات بعضی وایي چې دا د دې وجنه چې هغه خپل کابل لیدل چې هغه به سلور رکعات تراویح کو بیا به سلور رکعات مسکول. نو سلور ضایع چې سلور نور یو ځای کې نو دا 16 4 4 16 20 او 16 36 جوړي. مکه مکرمه کې با اسلاف او اکابر دا کول چې سلور رکعات به وشول جمع سره بیا به په ترویحه کې طواف کولو. نن سبا په طواف باندې 100 غنټه لګي، 1 غنټه 15 منټ. هغه زمانہ کې په طواف باندې 9 منټه 15 منټه سلور منټه دا په لګیدل. خانه کعبه سره لن چکرې افراد وکمو. اوس خلک ډیر زیات نه یو چکر چې کوم نو تقریبا 12 منټو کې کیږي. هغه زمانہ کې به په 15 منټو کې ټول تک طواف شو. نو چې کله به سلور رکعات تراویح وشو نو بیا به پاغه ترویحه کې طواف کولو. نو دلته خو نه طواف ته مونږه او چې دا زمونږ دا رونه مونږ په خپل باندې د تراویح کو دام ډیر لوی چې په منځ کې منفل کوله دا غي په ځای باندې دومره دا چې د قران کریم هغه سپاره هغه تلاوت چې کوم په سلور رکعاتو کې ولسته شي پاغه کې یو ځای باندې خبرو شي دا غي تفسیر درونو مخه تراشي نو دا غي فیدی نو تعظیم شي وته ځکه چې کار بدل شي. نو دا ترتیب الحمدلله مفیدم دی ډیر زیات او په دې کې ډیره غټه فایده ده. دی دارالایمان کې الحمدلله د دین علاوه نورم ترتیبات دا مونږ مخکې په خار کې مومن مسجد بیا ولی آباد جماعتونه واړو دارونه چې اوس په دې جماعت کې ناشتي دا څومره لري پورې اولی کې ناشتي. نو دا باغ جماعتونو کې د دې لسمه برخه نه زیدل په لارو کې په سړکونو باندې مناشت په داسې اجتماعاتو کې خصوصا چې زمونږ اصلاحي اجتماعي بیا د دې دارالایمان په غشتو کې د دې په تعمیر کې د دې تزه په انتخاب کې مرګرو ډېر خواریانی کړي دي ډېر ستړي ستوماني کړي دي ځان ډېر ستړي کړي. زه په خپل هغه مرګرو سره مونږ ګرځیو د پیښور نه غیر چاپیر ټول ځایونه مکتلی یو خو هغه چې یو مولانا صاحب ته عالم صاحب ته مفتی صاحب ته څوک زیور کی آباد چې دا جماعت ما جوړ کو بده کې تا ته مې در کوتي چلاوه دا داسې نه وه بلکې د دې ځمکم اغشتې شوي ده مرګرو اغشتې ده د هغې انتخاب هم شوی د پیښور نه غیر چاپیر مونږ ګرځېدلي الله جل شانه د دې ځای دا سعادت لیکلی او د دې ځمکې چې دارالایمان په دې باندې جوړ شو. حالانکه دا هغه ځمکه وه چې د دنیا ګندونه ټول دلته کېدل شوکې ډاکې قتلونه. نو د دې انتخاب د دې دپاره وشو چې دا خلکو ته راتلل هم آسان وي. آباد خلک د دې رونو په راتلو سره په تکلیف کېږي نه. دا تاسو سوچ وکړئ دا دومره جمع چې په ښار کې په یو جومات کې راغونډېږي نشي راغونډېدی هغه به ګاډی کوم ځای کې ودرئ د ودرولو ځای نشته. د دې وجه نه موږ سره چې کوم پارکنګ دی فلحال دا مخامخ را سره پلاټ دی دا دارالایمان دی خدا د مدرسې د آبادی د تعمیر په خیال باندې دی. دا اراده ده چې د مدرسې د طالبانو درسګاهانې او رهایش دلته جوړ شي. اوس موږ سره د مدرسې مستقل آبادی لا نشته. دا جماعت تقریبا په 2 جریبو کې دی 8 کنالو کې دی دا حال او دا بارانې صحن. نو د مدرسې لپاره موږ دا پلاټ پرېښی دی. الله جل شانه چې څو وخت خپل فضل او فرمایي لکه څنګه چې په دې جماعت جوړولو باندې فرمایلی دا د الله فضل دی. دغه سي چې کله الله پاک فضل او فرمایي دا ځای به جوړ شي په هغې کې به د طالبانو درس وي. اوس هم الحمدلله طالبان شته. دوره حدیث موقوف علیه تخصص دا 3 غټې درجې او هغې د طالبان د نږدې د لرې نه راځي او د هغې سره سره د دې کلو دا ماشومان به سروهلي بروالي په دې لارو کې ګرځېدل. قرآن به نوز ده قاعده به نه ورتله صورت به نه ورتلو په هېڅ نه پوهېدل ځکه چې دا خو ځای په ځای کورونه دي واړه واړه. نو دا ماشومان چې کوم دی نو اوس راځي تقریبا د دوی تعداد 100 ته رسېدلی دی. 2 قاریان ورته ناست دي
او د علاقې یو داسې ځای مرکزي تعلیمګاه هغې باندې دا اوله ذمه داري زما خپل ترجیحاتو کې دا دي چې د علاقې ماشومان د مسلمانانو د هغې ذهني رجحان د هغې ځای په وجه باندې مذهبي جوړ شي، هغې اسلام زده کړي، د اسلام بنیادي خبرې زده کړي. نو الحمدلله دام کېږي. دې نه علاوه زمونږ د حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه په سرپرستۍ کې اصلاحي اجتماعات هغه هم دلته کېږي چې کوم رونه په هغې کې عیسی غشتی هغې ته پته ده چې په اجتماع کې دلته په دې آباد ځای کې خلک نه ځایږي، په دې لارو کې په سړکونو باندې پراتی. او بیا داسې پتنګان هم پکې شته چې ابتدا کې جومات لا نه جوړ، مونږ ټینټونه به لګول، 2 اجتماعات زمونږ دا په ټینټونو کې شوي. باران چې وشو نو لاندې به خلک خټو کې پراته او د تلو نوم به نه اخیست. نو د دې اجتماعاتو کې دا ځای اوس هم ناکافي دی. اوس مونږ ته د پارکینګ په حوالې سره ډېر سخت تکلیف دی. دا دومره جمع چې یو ځای کې یو مونځ ته راځي، عبادت ته راځي، نو د دوی سمبالول هم ډېر ګران کار دی. په دې کې زمونږ شلګونو نه سوونه ملګري په داسې موقع باندې لګیا دي خدمت کوي. څوک د پارکینګ په حوالې سره، څوک د مرګرو خیال کوي چې آیا تراو کې شاته خلک خبرې کوي یا په تراو کې ولاړ دی. یو سړی دی هغه شیطان دوکه کې هغه راغلی تراو ته دی، ختم کې شرکت ته دی، کله کله شیطان 2 کسان په خبرو کې لګیا کی. دې دپاره بیل رونه ګرځي. او زه به د هغوی د طرف نه هغه حضراتو ته که چاته په دې باندې صدمه رسېدلي چې مرګرو خدمت والو پیری والو ورته ویلي چې پاسه تراو کې شریک شو، هغه پې خفه شوی، د هغه نه معافي غواړم، لیکن دا ستاسو د فایدې دپاره شي. ځکه چې ته راغلی تا خپل ذهن مخکې نه جوړ کړی و د کور نه چې دلته 6 سپارې ویلی کېږي. نو 6 سپارې خو داسې نه دي چې ته په رکوع کې شریک شو بس. نو بهرحال دا مرګري لګیا دي. اوس هم مختلفو ځایونو کې دی پیره ورکوي او دی په دې ختم کې پخپله نه دي شریک، لیکن دی نه تراوی او ختم پاتې هم نه دی، ځان ته د دی مستقل ختم دی. یو طرف ته دا خواري وکړي او بل طرف ته چې کوم دی نو خپل ځان ته ختم او تراوی او نوافل هغه کوي. تاسو ته مې دومره عرض دی، ځکه له دا خبره په عام مجمع کې نه کوم چې مونږ ته دغه وخت کې د پارکینګ ضرورت دی. مونږ وایو چې د دارالایمان سره لګېدلي، الله جل شانه فضل فرمایي د چا رور په زړه کې واچي، د چا به ځمکه وي او څوک به په دې کې ړومبی شي، هغه به وایي چې دا ځمکه ما واغېسته دارالایمان دپاره. نو چې کله مونږ سره ګاډي زیات وي نو په هغې کې به ګاډي ودرېږي، او چې کله اجتماع غټه شي نو بیا به په هغې کې خلک هم زیدی شي. نو زمونږ د دارالایمان سره متصل دی جومات سره د ځمکو خیال دی، او چې د چا ځمکې دي هغه رونه هغه یې دومره ټوپ والی دی چې هغوی دې ته تیار شوي چې مونږ ځمکه درکوو. خو داسې کسان چې پیدا شي الله جل شانو د چا په زړه کې واشي چې زه یې خلم، مونږ ته په دې کې دا سهولت شي چې تاسو به ګاډی په ارام باندې ودروئ، د هغې نه به ګیر چاپېر چاردیوالي تاوي چې کوم سړی د دارالایمان استفادې ته راځي هغه به مطمئن وي چې زما سورلي بې ځایه نه ده ولاړ. نن سبا خو سړی په 1 کیلومیټر کې پیاده نشي تللی. حالات داسې رال، معاشره داسې جوړه شو، په دې رخ باندې معاشره روانه ده چې بغیر د موټر سایکل نه بغیر د موټر نه ته چته نشي تللی. نو چې کله ستا سورلي بې ځایه ولاړی نو ستا په مونځ کې توجه نی. دا صرف او صرف زمونږ په ذهن کې نور څه نه دي، صرف دا چې ستا تراویح ستا مونځ ستا د دې ځای نه استفاده هغه خرابه نشي. د دې نه علاوه اجتماعاتو نه علاوه دلته کې د اتوار مجلس وي، د جمعې په ورځ باندې مجلس وي، د جمعې مونځ کې جمع وي. د جمعې په مونځ کې تقریبا دا څومره جمع چې اوس ده د دې نه لږه کمه جمع وي. اوس لغونې تعداد ډېر زیات دی، د دې نه لږه کمه جمع وي. دا حال ټول ډکې و بهر هم خلک ولاړ. دا د جمعې په مونځ کې وي، او د جمعې په مونځ کې د مختلفو ترتیباتو نه دلته فایده اخلي. مونځ کېږي، 12 بجې بیان شروع کېږي، بیا بیان پسې سوالات او جوابات وي. کله کله هغه سوالات او جوابات په پرچیو کې راځي، د هغې دورانیې دومره اوږده شي چې هغه 40 منټ ته ورسي، 40 منټ، او هغه د معاشرې ضرورت وي د خلکو. ځکه چې زمونږ د پښتانه وروڼه خصوصا او عام مسلمان، لیکن مونږ د دین د مسلې په تپوس کولو کې شرمیږو. طلاق مسله شوه، د نکاح مسله شوه، د مونځ مسله شوه، مختلفې مسلې شوې، په هغې کې مونږ شرمیږو چې دا تپوس څنګه وکړو، ملا صاحب نه تپوس څنګه وکړو، نه کوي. لیکن دا ترتیب الحمدلله دومره مفید او مؤثر دی
چې هر یو سړی بلکې زنانم بعضې زنانه د کور نه د هغې پرچي راشي نوم پې باندې ني صرف مسلې تپوس وي دا پته نه لګي چې دا زنانه د کوم کور ده او دغسې سائل د سړي پته نه لګي چې دا کس په دې مجمع کې کوم ځای کې دی دا څوک دی هغه د خپلې مسلې جواب واوري او هغه سره چې څومره ونه تقریبا 4,000 مجمع هغه ټول د هغې مسلې جواب واوري هغې پسې بیا مز نفس مجلس ذکر وي الحمدلله په هغې کې رونه په اتفاق سره صرف هغه رونه چې څوک کاروباري خلک دی زمونږ حکومت خو نن سبا داسې دی جمعې په ورځ چوټي نه په کار دا وه چې د جمعې د مز نه مخکې چوټي وې چې خلکو مز ته ځان تیارولې د جمعې مز چې وشي بیا خپل کاروبار که سړی کوي نو قرآن کریم کې الله پاک فرمایي فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بیا تاسو ځمکه کې خواره شئ چې کله مز وشي خو د مز نه مخکې مز ته تیارې په هغې کې غسل په هغې کې کپړې وینځل او بې ځایه ویښته اغوښتل ځان صفا کول دا وغیره وغیره دا ټول څیزونه په هغې کې داخل دي د مز تیاري دپاره به صحابه کرامو د جمعرات د زیارت د ورځې نه شروع کوله تیارې به کول مختلف کارونه به وکړي سبا د جمعې ورځ ده د جمعې مز دی نو الحمدلله هغه د اتوار په ورځ باندې دلته مجلس وي ټول کال هغه مجلس د مازدیګر د مز نه 1 غنټه مخکې شروع کېږي او مازدیګر مز سره ختمېږي او په روژه کې بیا د اتوار هغه مجلس هغه د ماسپښین مز پسې متصل وي هغه اصلاحي مجلس وي هغې کې هم تقریبا 700-800 پورې تعداد رسیږي د رونو هغې پکې شرکت کوي د هغې نه علاوه د جمعې په شپه باندې یک راتي اعتکاف عام ورځو کې هغې کې تعداد 400 تم رسېدلی دی د هغې نه کم 300 200 100 او یا 40 مختلف حالات د حالاتو په بدلیدو سره د تعداد کله ډېرېږي او کله کمیږي هغې کې د زیارت د ورځې د جمعرات د ورځې د مازدیګر نه اصلاحي ترتیب شروع شي شپه تېروي رونه دلته نوجوانان راځي مزونه ښه شي الحمدلله د الله سره تعلق جوړ شي د شپې پاسېدل یې نصیب شي تهجد کې ودرېدل نصیب شي دعا د الله جل شانه نه غواړي توبې وباسي جړه او فریاد الله جل شانه ته کوي دا د دارالایمان فواید الحمدلله د مسلمانانو اوچتوي د دې د علاقې خلکو ته دا ډېر لوی د سعادت خبره ده ځکه چې کوم یو ځای داسې وي نو ما یو روایت کې لیدلی و چې هغه د اسمان خلکو ته هغه جماعت چې کوم اعمال کېږي داسې بریښي لکه څنګه چې موږ ته ستوري په اسمان کې موږ وینو داسې هغوی دا ځای ویني او دا خو حدیث مبارک ډېر احادیثو کې دا مضمون راغلی دی چې د ځمکې په کومه حصه باندې یو نیکي وشي په کوم غر باندې په کومه سیمه باندې په کومه هواره باندې په کومه ورانه باندې یو نیکي وشي هغه ځمکه خواوشا ځمکو باندې فخر کوي چې دې سړي ما باندې مس کړی و دلته الله یاد کړی و د الله ذکر یې کړی و د قرآن کریم تلاوت یې کړی و دا ځمکه په ورځ د قیامت باندې ګواهي ورکوي دغسې چې کوم ځای باندې څوک ګناه وکړي هغه ځمکه خپوي ځکه قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي چې په دې خلکو باندې چې کوم ګناهګار دي کافر دي مشرک دي فما بکت علیهم السماء والارض نه په اسمان وجړل او نه ځمکې وجړل د نیک سړي لپاره هم یو دروازه ده په اسمان کې چې کله دې عمل کوي په هغې د عمل برځي او د بد سړي دپاره هم ده په هغې دروازه باندې دا اعمال برخیږي نو چې کله یو بد کرداره فاسق فاجر بېدینه ملحد او زندیق سړی لاړ شي هغه د دنیا نه نو اسمان پې نه جاړي ځمکه پې نه جاړي خوشحال شي چې شکر دی روزانه مې بدۍ راتلې بره هغه بندې شي نو عرض مې دا کول الحمدلله د دارالایمان نه فیدې مسلمانانو ته ډېرې زیاتې رسي دا د الله جل شانو شکر دی د الله فضل دی کوم ملګرو چې په دې کې څه خرج کړي دا د ملګرو په چنده باندې جوړ شوی دا د یو کس سره دومره پیسې نه وي ما ته د امریکې یو ډاکټر دی غټ ډاکټر دی ډېر هوښیار او سیندان دی هغه ما ته وایي چې څومره موده وشوه ما ته وایي چا ووایي نو هغې نه پس خبر شوم د هغې نه مخکې ما دا سوچ کولو زه یې یادولم چې ته د دې علاقې یو غټ زمیندار یې د پنجاب دا خلک زمیندار چې ډېر جیدادونه یې هغه ته وایي مونږ زمیندار هغه ته وایو چې څوک بوګرې کوي کر کرونده کوي وایي ما وی چې ته ډېر غټ زمیندار یې او تا سره دومره سرمایه ده چې ته یې ځایولی نه شې او دا سرمایه ټوله ته په دې جومات باندې لګې چې داسې شاندار جومات ما ولیدو هغه په امریکا کې پاتې شوی دی فرانس جرمني
یو کې مختلفو ځایونو ته اوس هم دغه دورې کېږي، میټینګونه کېږي، داسې محقق ریسرچر ساینسدان غونې دی. وی ما ته خو وروستو چا ووایي چې دا خو په چندو باندې دا جومات جوړ شوی. ما الحمدلله زما ذهن هم ناري چې دا څنګه په چنده جوړ شوی، خو الله جل شانه فضل کړ. او هغه خلکو باندې د الله جل شانه فضل لی چې چا په زړه کې دا چولي چې دې ځای کې ولګو. زه تاسو ته یو خبره وکړم، یو جماعت ته وړوکی دی یا غټ دی، په داسې ځای کې جوړ شو چې په هغې کې 15 کسه د مزد دپاره ني. یو جماعت ته چې هغه وړوکی دی که غټ دی، هغه دومره وي چې په هغې کې خلک ځایږي نه، هغې کې هم سرمایه لګېدلي ده، په دې کې هم سرمایه لګېدلي ده. خوش قسمته دي هغه خلک چې په هغه ځای کې سرمایه لګېدلي چې د هغې نه استفاده ډېره زیاته کړي، ځکه چې په هغې کې چې کوم یو عمل کېږي د ده په هغې کې برخه د حصه ده. بعضې وروڼه اوس هم زه اورم چې زه فلانکي ځای کې پیسې ورکوم، فلانکي ځای کې ورکوم، فلانکي ځای کې ورکوم. ته فلانکي ځای کې ورکې ټیک ده، چېرته به ته څوک شخصیات خوشحاله د هغې نوم به د الله نومې. نن سبا ډېر کارونه داسې کېږي چې هغه صدقاتو کې خیراتو کې د پیسې لګولو په ځایونو کې پیسې خرج کېږي، لیکن په هغې کې ریا او نمود وي. الله جل شانه سره اجر نی. الله پاک ته د مسلمانانو سرمایه ضایع کوي نه، موږ دعا غواړو، لیکن موږ ته د خدای دومره عقل او سوچ راکړي چې زمونږه څیز په داسې ځای کې ولګي چې د هغې فایده ډېره زیاته وي. ته په دنیا کې دا کوشش کې چې ما سره 50 लाख روپۍ راغلی دي، خو دا کارم دی، دام دی، دام دی، دام دی. هغه کار ګوري په تپوسونو باندې چې په هغې کې زما په دې سرمایه باندې نفع ډېره ماته راشي، په هغې ځای کې یې لګې، په سوچ سره یې لګې. یو ځای کې تا ته د هغې 50 लाख نه 10 लाख راځي د میاشتې، بل ځای کې 50 लाख نه تا ته 50,000 راځي، 50,000 کې نه لګې، هغه ځای کې لګې چې کوم ځای کې 10 लाख راځي. نو عرض مې دا کور زما عزتمندو چې الحمدلله دا مونږ په دې باندې زړه مطمئن دی چې الله جل شانه مسلمانانو ته د دې ځای نه فایده ورکوي. دویمه خبره دا وکړم چې الله جل شانه دې دا ختم قبول کړي. اصل قبولیت دی. نن سبا زما زړه جاړي، زړه مې خپي چې په دې جماعتونو کې د تصاویر، دا کیمرې، دا ویډیوګانې، دا فلم سازي په مختلفو پروګرامونو کې، ماشومانو دستربندي دی نو کیمرې، ختم بخاري دی نو کیمرې، مختلف ځایونو کې جماعت غونې مقدس ځای د دې پلید څیز نه پاتې نه شو فارغ، ځکه چې په هغې کې صرف او صرف دا څیزونه ته نشي راوستی، په هغې کې د دنیا ګندونه هم وي او دا داسې خلط مل کېږي. دې ته یې نوم چې کوم ایښی دی، زه خو خپله په انګلیش دومره نه پوهېږم، خو سکول مې لغونې ویلی دی. دې کې یو پروګرام دی، د هغې نوم دی یوټیوب ټیوب. نو ستا ټیوب دی، دا بمبه ده، په دې کې چې څه تویې هغه پکې تویوه. نو په بمبه کې که متیازم ځي او که په هغې کې پاکې اوبه هم ځي او په هغې کې شودم ځي، نو تاسو ما ته ووایئ چې هغه پاک څیزونه پاک پاتې کېږي؟ نه پاتې کېږي. په دې موبایل کې، په دې پروګرامونو کې یو ځای کې به ته بیان واورې، بیا به هغې پسې متصل داسې ګن راشي چې ستا ذهن چې کوم دی نو هغه به ټول سخاکي پلید بیږي. او کله کله داسې چې زه په ایمان باندې ویریږم چې دې سره ایمان هم بچ پاتې کېږي و که نه. د دې وجه نه زه چونکې کمزور یم، په خپل ځان یریږم، نو ما کلونه وشول، تقریبا 6 کاله مې وشول چې موبایل ته ما ګوتې نه دي وړلي، استعمالوم یې نه، خبرې پرې نه کوم، خبرې باندې نه اورم. چېرته ضرورت وي نو د بل چا موبایل باندې ما ته د چا میسج راغلی، حالانکې ډېر خلک داسې دي چې هغې رابطې کوي ملک او بیروني ملک نه، لیکن نه کوم ورسره، ما ته په خپله نقصان رسي. زه کمزور یم، تاسو مضبوط یې، الله جل شانه دې موږ ایمانونه ټول مضبوط کړي. نو ځکه ګني زه خپل کمزورتیا ته ګورم، د هغې د وجې زه یې نه استعمالوم کم از کم. نو دا عرض مې دا کولو چې داسې څه خبره مې کوله، الله جل شانه اصل سے قبولیت دي سيزونو سره تصاویر سره باغ شي څنګه خدای قبول شي. ته خلکو ته خې ما پټکې وتړلو، زمازوی پټکې وتړلو، ما دیګ ورکو تقسیم کو، فلان کی ته مې دا فطرانه ورکا، دا شی مې ورکو، دا شی مې ورکو، ټول دغه پروګرامونه په دې باندې روان. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه کسرا فتح کړو،
هغه ته شکست ورکړی او فارس یې فتح کو او جرنیل او صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مماخیلی کې دی کسرا چې کله قتل شو د هغه تاج چا راړو په صادر کې پټ هغه ډېر قیمتي و هغه زمانې اعتبار سره ډېر قیمتي حضرت سعد باندې دانې راختې وې نو هغه ګرځېدی هم نه شو په اړخ به پروت هغه تاج یې ورته راوړو کېښو ورته وی چې صاحب دا د کسرا تاج دی امانت دی دا سنبال کړه هغه صرف دې سړ لیدلی او چې د هغه نه پرېوته د اوچت کو راوړو که ده پټولی نو پټولی شو بیا روان شو شایکه حضرت سعد چې وکتل صحابي ډېر قیمتي شی او په هغې کې ډېرې قیمتي هیرې لګېدلې وې نو هغه سړي ته یې آواز کو وې ته ما ته مخ وښیه او نوم راته واله چې ته څوک یې هغه ورته ویې چې چا دپاره ما دا کار کړی هغه زما مخ هم پېژني ما نوم هم پېژني تا ته یې صاحب څه دپاره ویم مخ یې ونه ګرځولو روان شو لاړو نیک عمل دې ته وایي الله جل شانه دې زمونږ روژې زمونږ اعمال قبول کړي دویم مې درس کولو چې ختم خو شو لیکن تراویح نه دي ختمې او رمضان لا پاتې ده دا صرف او صرف دې دپاره بعضې رونق کاروباري مسلو کې یو ځای ته بل ځای ته لاړ شي او بعضې څه مصروفیات وي د چا دیني د چا دنیوي نو ختم د قرآن هغه ته نصیب شي په دې شپږو شپو کې لیکن رمضان هم پاتې دی تراویح هم پاتې دي او ستاسو نرتوب دا دی سعادت مه دا دی چې څومره دنه کېدی شي بل ختم وکړه بل ختم وکړه بل ختم وکړه دا نه شي کولی کم از کم چې تراویح دنه پاتې نه شي که هغه ته جمع سره نه شي کولی فرض مز خو فرض دی فرض مز اهمیت ډېر دی وتر اهمیت هم د تراویح نه ډېر زیات دی بعضې وروڼه ما ته پته لګېدلي ده والله عالم چې غالکان دي نوجوانان دي یا د ګاډو والا ډریوران دي چې کله تراویح ختم شي نو د وتر نه مخکې هغوی لاړ شي نو دا یاد ساتئ چې وتر د تراویح نه ډېر اهم دي فرض د وتر نه هم زیات اهم دي فرض دي نو چې تراویح د نه پاتې نه شي که جمع سره نه شي کولی په سفر باندې نو ځان ته یې کوه که په یو جومات کې ټول خلک تراویح ونه کړي د هغې محلې خلک نو ټول نیولي دي مفتیانو کرامو لیکلي دي چې ګناهګار دي او که چېرې څه کسانو وکړي او بعضې خلکو په کور کې وکړي نو غاړه خلاص شوه لیکن مبارک هغه کسان دي چې جمع سره په جومات کې شل رکعته تراویح وکړي درېیمه خبره دا عرض کوم چې نن سبا د فتنو دور دی د فتنو داسې دا فتنې را روانې دي اوس په دې معاشره کې دا فتنې داسې چلیږي لکه څنګه چې د دې موبایل نیټورک دی دغسې د فتنو یو نیټورک دی شیطان طاغوت اغیار د هغوی د طرف نه اوسم او مخکې الله جل شانه ته پته ده دجال ښکاره کېدل او د هغه نه وړاندې وروسته به کوم قسم فتنې راځي الله دې مونږ د هرې فتنې نه او د هر شر نه وساتي د هغې فتنو نه ځان بچ کول ستاسو خپل فرض دی په هغې کې بنیادي کردار د میډیا دی او په میډیا کې سوشل میډیا ډېر زیات بعضې ځایونو کې به داسې وي چې ستا په کلي کې په محله کې به داسې فتین کسې چې د دین په لباس کې به تا په فتنه کې مبتلا کړي هغه به تا ته د احادیثو اهمیت ستا په نظر کې کموي د ذکر الله د طاعاتو د نوافلو د تهجد د اشراق د چاش تحیت الوضو تحیت المسجد چې په دې سیزونو باندې ابواب دي احادیث دي په شلګونو احادیث دي بعضې اعمالو باندې نفل اعمالو باندې ذکر او اذکار باندې مستقل کتابونه دي د هغې متعلق احادیث دي دا فتنې بچلیږي او دا بستا د ذهن نه د ذکر الله د تسبیح د تحمید د قرآن پاک د تلاوت د لا اله الا الله د سبحان الله د الحمدلله اهمیت کمی تاسو ته مې وروڼو دا درخواست دی چې دا کلام د خپل ژبې نه ونه غورځوئ چې چېرته کې فارغ وخت د سره وي په لاره کې وي په بیټک کې په کور کې په حجره کې په هر ځای کې چې دا وایه د شیطان د جال نه چې ته بچ کېږي دې ذکر الله په وجه به بچ کېږي یو حدیث مبارک یو عیسی ته وویم رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې حضرت یحیی علیه السلام یو ځل بني اسرائیل راغونډ کړل حدیث طویل دی لیکن د هغې چې کومه حصه زما مقصد د هغه راته بکې بیت المقدس کې راغونډ کړل چې راشئ تاسو ته د الله جل شانه د طرف نه پیغام بیانوم نو یو څو خبرې وکړې
پاغه کې یو خبره دا وا چې کوم سړی د الله ذکر کوي داغه مثال الله سره دی لکه یو سړی پسې دشمن لګېدلی او د دشمن نه تختی دشمن ورپسې دی او مخامخ یو قلا رااله دشمن ورپسې رسیدو واله دی چې قلا رااله د قلا ور خلاص دی دروازه خلاصه ده د پاغه قلا په دروازه ورننه وته تنبیه ځان پسې بند کی کونډي ولګول زنجیر ولګول هغه دشمن بهر پاتې شو د دنه محفوظ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یحیی علیه السلام بنی اسرائیل ته فرمایل چې دا الله د ذکر مثال لا سیده لکه دا قلا او دا بهر دشمن چې کوم دی نو د شیطان مثال لا سیده لکه دا دشمن او تا پسې لګېدل دی هغه تا گمراه کوي لیکن چې کله ته د الله ذکر وکې نو ته په هغې قلا کې محفوظ شوي اوس شیطان تا ته نشي رسېدی نو فتنې خو ټولې شیطان سره دي او د الله ذکر تسبیم دا تحمیدم دا لا اله الا الله دا چې څومره کلمات د ذکر راځي زبانی هغه خو خود دی د هغې نه علاوه مز نفل فرض سنت وتر دا ټول د الله جل شانو ذکر دی د الله بندگی برای راست چې څومره اعمال دي چې کله ستا تعلق د الله جل شانو سره په دې طاعت باندې وي ته به انشاءالله د الله په حفاظت کې او ته به د شیطان نه محفوظ یې چې د شیطان نه محفوظ نو فتنې ستاسې نشي کولی انشاءالله فتنو نه به الله جل شانه بچ نو دا جمعتونه دا مزونه دا ذکرونه دا تلاوتونه دا پرې نه دی دا ستاسو د حفاظت ذریعه د شیطان ته د دشمن نه حفاظت کوي نو چې سړی خطرې وي چې دشمن راته نقصان راورسوي نو ځان سره باډي ګارډ ګرځوي ټوپک مار او کله سره د هغې دا غریب لاړ شي مختلفو طریقو سره د باران نه ځان بچ کې نو ځان ته پوخ کور جوړ کې چت د ګرمۍ نه ځان بچ کې نو په سوري باندې شو بیا ځان ته ایسې مو لګي نو چې کله ته د فتنو نه ځان بچ کې نو د هغې طریقه د دې نه علاوه بله یوم نشته یاد ساتئ زه په دې باندې قسم خورم چې صرف د الله جل شانه قرب او چې هغه د الله په طاعت سره او بندګۍ سره حاصلېږي د هغې نه علاوه بله لار نشته چې څومره سړی طاعت تقربات او ذکر او عبادات پریدي او ګناه کې مبتلا کېږي دومره دی د الله نه لرې کېږي او چې د الله نه لرې شي نو بیا چې کوم یو فتنې ته خړپ کې تیرې کې هغه وي نو د دې نه د بچ کېدو همدغه صورت ته ذریعه ده درېیم عرض مې دا کولو چې دلته دې دارومان کې چې کوم اعمال او معمولات کېږي تاسو ترتیب واورېدو تاسو ته مې درخواست دی چې په هغې کې د شرکت کوشش کوئ او زمونږ کربوغه شریف چې زمونږ مرکز دی هغې کې هم نن سبا ترتیب چالو دی چله هسې ټول کال چله وي هلته خو د علماو طلباو دپاره دا ترتیب وي چې د 17 شعبان نه ترتیب شروع شي او بیا چې په رمضان کې بیا تعداد هلته هم ډېرېږي او بیا وروستۍ 10 ورځې د اعتکاف هلته چې څوک تللی شي او چاته اجازت میلاو شي نو هلته کې اعتکاف ته لاړ شي د حضرت په صحبت کې مشایخ وي کابرین وي د کربوغې مزیدار ماحول دی هلته کې چې کوم دی نو وخت تېر کړي نو هغه د سړي اصلاح په لږ وخت کې کله کله کېږي الله جل شانه دې زمونږ د تراویح او مس قبول کړي او الله جل شانه دې مونږ ته خپل قرب نصیب کړي او مقبول طاعات او عبادات دې زمونږ نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین